السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم و معززو مسلمانانو ورونو، نننی درس کې به تاسو ته د سجده سهوی چې د احکام چې د په مختصره توګه تقدیم شي. ورونو، هر انسان ته په موږ کې هېرېدل او سهوه کېدل چې دا حاصلېږي، او بېشکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په مونځ کې سهوه شوی و. لکه دا حدیث تاسو واورئ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: انما انا بشر مثلکم انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه مسلم في صحیحه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: زه ستاسو په شان بنده یم، ستاسو په شان انسان یم. انسا کما تنسون، زما څخه هېرېدل کېږي لکه څنګه چې د تاسو نه څخه کېږي. فاذا نسي احدکم، کله که یو کس د تاسو څخه په مونځ کې څه هېر کړي نو فلیسجد سجدتین، نو دوه سجدې دې وکړي، وهو جالس، په داسې حال کې چې دا ناست دي. او دا حدیث چې دی ورونه امام مسلم په خپل صحیح کې ذکر کړی دی. نو تاسو ته به ورونه اوس د سجده سهو چې دی تفصیل چې دی وشي. په سجده سهو کې ورونه حکمت دا دی چې هغه نقصان جبیره شي کوم چې په مونځ کې حاصل شوی دی. او بیا د اهل علم چې دا نقصان که مونځ کې نقصان شوی که زیادت شوی، نو دا بیا څلور قسمه ته تقسیموي. اول قسم دا دی ورونو چې د مونځ د جنس څخه یو شی زیات شي، لکه قیام او ناسته، رکوع، سجده. د مثال په توګه 2 رکوعګانې کول، 3 سجدې کول، د ماسپښین او مازدیګر مونځ چې د 15 رکعاته کول، نو په دې حالات کې به سجده سهوه د زیادت په وجه کېږي. اولنی حالت دا شروع چې د مونځ د جنس نه یو شی زیات وشي په مانځه کې. لکه تاسو ته دا مثالونه ذکر شو، لکه قیام اضافه وکړي، او دارنګه رکوع چې اضافه وکړي، سجده دا چې د په دې کې 3 سجدې وکړي، همدارنګه د ماسپښین او مازدیګر مونځ لکه 15 رکعاته وکړي. تاسو ته مې وویله، نو په دې حالات کې به دا سړی سجده کوي، د زیادت په وجه به سجده کوي، 2 سجدې به کوي، خو د سلام نه وروسته چې دواړه طرف ته سلام وګرځوي، 2 سجدې به وکړي او بیا به څه وکړي، بیا به سلام وګرځوي. دا په هغه حالت کې ورونه چې مونځ کې چې د مونځ د جنس نه یو شی زیات شي سړي نه، او د مونځ په مونځ کې سړي نه زیادت وشي، نو د زیادت په حالات کې به څه کوي؟ د زیادت په حالات کې به چې دی د سلام نه وروسته چې دی ورونه 2 سجدې کوي. دویم، په مونځ کې د ارکانو یعنې فرضونه پرېښودل، فرضاً یو رکن پاتې شو. تاسو ته یو څو مثالونه به پیش کړم د وضاحت لپاره. که فرضاً یو سړي نه په اول رکعت کې رکن پاتې شي، فرضاً رکوع ترې پاتې شوه، او دا رکوع چې دی ورونو دې ته د سجدو په حالات کې ور په یاد شوه، او یا په دویم رکعت کې د قیام د قرات په حالات کې واقع شو، او دویم رکعت کې رکوع ته نه دی رسېدلی، نو په دې حالات کې به څه کوي دا سړی؟ په دې حالات کې به دا کوي چې ورونو دا کومې سجدې چې دي، اوله سجده کې که دویمه سجده کې دا به پرېږدي، او کوم قرات چې دی هغه به پرېږدي، او دا سړی به رکوع کوي، او د رکوع نه وروسته چې دی باقي مونځ چې دی ورونو دا مونځ به پوره کوي. یو حالات دا شو چې سړي نه یو رکن په مانځه کې هېر شي، فرضاً رکوع، او دا رکوع چې دی په اول رکعت کې تا نه رکوع هېره شوه، دا رکوع په سجده کې در په یاد شوه، او یا دویم رکعت ته پاڅېدلی د قیام په حالات کې په قرات کې در په یاد شو، خو مخکې د رکوع نه هغه رکن چې په اول رکعت کې تا نه پاتې شوی و، په دویم رکعت کې هغې رکن ته نه رسېدلی، نو دلته به څه کوې؟ سمدستي رکوع به کوې، او د رکوع نه وروسته چې دی بیا به نور مونځ پوره کوې، نو دا چې دی وروسته مونځ به دې پسې پوره شي، نو هغه رکن چې دی هغه به ادا شي. بل صورت چې اهل علم او علما ذکر کوي ورونه هغه دا دی چې که چېرته اول رکعت کې فرضاً رکن ته پاتې شو، رکوع ته پاتې شوه، او دا رکن او دا رکوع چې دی په دویم رکعت کې په دویم رکعت د رکوع په حالات کې چې دی ور په یاد شو چې اول رکعت کې خو ما نه رکوع پاتې شوې ده، او هغه خو رکن دی، او په دویم رکعت کې
دغه رکن چې دی ورپیاد شو د رکوع په حالات کې، نو دلته به اوس څه کوي؟ په دې حالات کې ورونو دلته به دا کوي چې دلته اولنی کوم چې رکات دی، اولنی رکات چې رکوع پکې پرېښې ده، هغه رکات چې ناقص رکات هغه باید شي لغو شي، او دا دویم رکات چې دی ورونو دا به د اول رکات په ځای باندې حساب شي، دا دویم رکات به د اول رکات په ځای باندې حساب شي. نو دا په هغه صورت کې چې کله رکن سړی ته ورپیاد شي د دویم رکات، اول رکات کې ته رکن تللی دی پرځن رکوع، او دویم رکات کې د رکوع په حالت کې اولنی رکن ورپیاد شه، نو بیا دا چې دی اولنی چې دی رکات چې دی ناقص هغه به لغوه شي، او دویم رکات چې دی دا به څه کي؟ دا به د هغې په ځای باندې چې دی حساب کي. او که چېرته داسې ورونو رکن د چا نه پاتې شه نهایي، او بیا سلام یې وګرځه وروسته ورپیاد شه چې ما نه خو مانځه کې رکن پاتې شوی دی، فرضاً قیام رکوع رانه پاتې شوې ده، یا قیام رانه پاتې شوی دی، یا بل سجده رانه پاتې شوې ده، یا قومه، نو به څه کوي؟ سمدستي به کامل یو رکات به بل کوي د سلام نه وروسته، یو رکات به بل کوي چې مونځ کې د چا نقصان شوی، د نقصان په وجه بیا د سلام نه مخکې 2 سجدې کوي. او که چېرته شک کې شي د سلام نه وروسته چې اوس ما رکن پاتې شوی دی که نه دی پاتې شوی، او شک کې یو یقین نه وي، نو په دې حالت کې بیا شک له اعتبار نشته، مونځ یې پوره دی، شک پسې به نه ګرځي. نو دا چې دی ورونو دویم مثال تاسو ته ذکر شو. دویم قسم چې په مونځ کې سړي نه چې رکن پاتې شي اول حالات کې چې مونځ کې سړي نه زیادت وشي په رکوع سره یا په سجدې سره یا په رکات سره، او په دویم حالت کې سړي نه رکن پاتې شي، نو دې تفصیل ته وشو. دریم حالت چې ورونه چې په مونځ کې واجب پاتې شي د واجباتو نه، تاسو ته مخکې تیر شو چې 8 واجبات چې د اهل علم او علما ذکر کړي، یو واجب د نه پاتې شه، لکه د لومړي تشهد هېرېدل، اولنی تشهد چې واجب دی دا ته نه پاتې شه، ډایرکټ دریم رکعت ته پاڅېدلې، نو په دې حالات کې تشهد چې دی د اولنی تشهد ته نه ساقط دی، د اولنی تشهد ته نه ساقط دی، او د دې جبیره به په سجده سهو سره کوي. ټول مونځ چې دی وویو تر اخره پورې د سلام نه مخکې به 2 سجدې وکړي، او بیا چې سلام به وګرځي. څلورم چې دی قسم چې دی ورونو دا دی که یو څوک په دې کې شکي شي چې ما د ماسپښین مونځ 3 رکعاته وکړه که 4 رکعاته، فرضاً په دې کې شک شه چې ما د ماسپښین مونځ 3 رکعاته وکړه که 4 رکعاته مې وکړه. که چېرته په غالب ګمان یو طرف ته ترجیح ورکولی شوه، نو بیا به په خپل غالب ګمان چې دی عمل وکړي. که دې کې شک وي چې ما د ماسپښین مونځ چې دی ورونو داسې وایي که په دې کې شک دی چې ما د ماسپښین مونځ 3 رکعاته کړی دی که 4 رکعاته، که چېرته په غالب ګمان یو طرف ته ترجیح ورکولی شوه چې 3 دي، 3 ته ترجیح ورکولی شوه، او یا 4 ته ترجیح ورکولی شوه چې 4 مې کړي دي، نو بیا به په خپل غالب ګمان باندې عمل کوي، او باقي مونځ به پوره کوي، او د سلام نه وروسته بیا څه کوي؟ 2 سجدې ګرځوي. دا په کوم صورت کې ورونو چې کله یو سړی په مونځ کې شکي شي چې ما 3 رکعاته کړي دي که ما 4، نو که چېرته په غالب ګمان دی یو طرف ته ترجیح شو ورکولی چې ما 3 کړي دي، دې ته ترجیح شو ورکولی، یا 4 دي دې ته ترجیح شو ورکولی، نو باقي مونځ به پوره کوي، او بیا د سلام نه وروسته څه کوي؟ 2 سجدې کوي. فرضاً چې دې کې شک دی چې ما 3 کړي که 4، او غالب ګمان دی دا دی چې ما 3 کړي دي، نو یو رکعت په بل کوي. او که چې د غالب ګمان ته ترجیح ورکولی شي، او وایي چې غالب ګمان زما دا دی چې ما 4 رکعته کړي، نو بیا مونځ چې دی صحیح دی. او که چېرته په خپل غالب ګمان چې دی ورونو ترجیح نه شو ورکولی چې دا 3 دي یا 4 دي، نو بیا به بنا په کمو رکعتونو سره کوي، بنا به څه کوي؟ په کمو رکعتونو سره. اوس که په غالب ګمان یې ترجیح نه شو ورکولی چې زما 3 دي علی الیقین یا 4 دي علی الیقین، نو بیا به څه کوي؟ بیا به بنا په کمو رکعتونو کوي. فرضاً په 3 کې په مانځه کې شک دی چې ما 3 رکعاته کړي دي که 4، فرضاً د ماسپښین مونځ یا د مازدیګر شک دی، او ترجیح یو طرف ته نشي ورکولی چې 3 دي یا 4، نو دلته بنا بیا په کمو رکعتونو کوي. چې 3 او 4 کې شک وي، نو بیا به دا چې دا ما 3 رکعاته کړي دي، نو یو رکعت په دې صورت کې بیا څه کوي؟ بل کوي. که چېرته په خپل غالب ګمان ترجیح نه شو ورکولی، نو بیا به بنا په کمو رکعتونو کوي، یو رکعت به کوي، او د سلام نه مخکې بیا څه کوي؟ 2 سجدې چې دی کوي. دا چې دی ورونو دا 4 صورتونه چې دی تاسو ته ذکر شو، دا زده کړئ ورونو. که چېرته امام په مانځه کې سهو شي، نو هغې ته به وروسته
کسانو کې یو کس چې هغې ته فتح ورکوي چې هغې ته خپله غلطي واضحه شي او څرګنده شي او بیا به څه کوي سجده سهو به کوي کله چې امام په مونځ کې غلط شي نو هغه ته به په اوچت اواز سره څه وایي سبحان الله به وایي سبحان الله سبحان الله په دې سره به هغې ته خبر ورکول کېږي خپله په دې پوهېږي چې ما نه مونځ کې غلطي وشوه او که چېرته زنانه داسې چې زنانه امامت کوي او که چېرته زنانه امام ته فتح ورکوي سړی چې فتح ورکوي نو څه به وایي سبحان الله او که چېرته زنانه چې د امام ته فتح ورکوي نو یو لاس به په بل لاس سره وایي نو په دې سره چې دی ورونو څه به کوي امام ته به فتح ورکوي هغه به سبحان الله سره فتح نه ورکوي د لاسونو په پړقېدو سره یو لاس شا به د بل لاس سره وایي او هغې ته بیا پته لګي چې زمونځ کې خطا شوم او که چېرته شیطان د مونځ او د قرآن کریم د تلاوت په حالت کې چاته وسوسه واچوي نو هغه به چپ طرف ته د لږو لاړو توک وکړي چپ طرف ته معمولي مخ وګرځوي او د لږو لاړو چې دی توک به وکړي او بیا به په هغه باندې د الله تعالی نه پناه وغواړي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دې کې حدیث دی ورونو دا حدیث چې دی عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه نه روایت هغه نبی کریم صلی الله نبی کریم حدیث دی د عثمان بن ابي العاص دا نبی کریم صلی الله راغی نو هغه وویل ای د الله تعالی رسوله دا صحابي چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او ورته ویل چې د الله رسوله ان الشیطان قد حال بیني وبین صلاتي یقینا شیطان زما د مونځ او د قرات په منځ کې مانع شو یعنی قرات ته مې نه پرېږدي او قرات چې په ما باندې ګډ وډ کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ذاک الشیطان یقال له خنزب دا شیطان دی چې دې ته خنزب ویل شي فاذا احسسته فتعوذ بالله کله چې ته دغه احساس وکې نو په هغه باندې د الله تعالی نه پناه وغواړه اعوذ بالله ووایه وتفل او یا وتفل علی یسارک ثلاثا او چپ طرف ته چې دی معمولي چې دی لاړې توک وکړه او په هغې باندې د الله نه څه وغواړه پناه وغواړه دا صحابي وایي قال دا وایي ففعلت ذلك فاذهبه الله عني دا کار مې وکړو نو الله رب العزت چې دی دا شیطان د ما نه بوته به وسوسې ختم شو ماته به وسوسې نه اچولې نورون دا صحابي دی عثمان بن ابي العاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پوښتنه وکړه چې شیطان زما او زما د قرت په منځ کې حایل واقع کیږي معنی واقع کیږي نو داسې ورونو دې زمانه کې هر سړی چې د دې مسلو پوښتنه کوي چې ماته په منځ کې شیطان وسوسې اچوي نو کله چې چاته په منځ کې شیطان وسوسه واچوي نو معمولی چپ طرف ته بلګ میلان وکړي او معمولی چې د توک به وکړي درې کرتې او لاړو سره معمولی او په الله باندې به د شیطان نه پناه وغواړي دا شیطان چې د دې نه به ختم شي نورونو دا په مختصره توګه د سجده سهوي احکامو تاسو ته پېښ شو یو مسلمان ورور یو مسلمانه زنانه په مونځ کې غلطه شي یا غلط شي نو څه به کوي په دې طریقه به سجده سهو کوي که چېرته زیادت دې وشي چې د مونځ د جنس نه یو شی ته زیات وشي نو د زیادت په وجه به د سلام نه وروسته چې سلام وګرځي دواړه طرفه دوه سجدې به وکړي بیا به سلام وګرځوي او که نقصان دې شوی د نقصان کې به د سلام نه مخکې دوه سجدې وکړي بیا به وروسته سلام وګرځوي او که چېرته چې دی ورونو یو واجب ته پاتې شوی نو د واجب چې دی واجب په ځای باندې چې دی سجده سهو جبیره ده هغه واجب کولو ته بیا د ضرورت نشته او که چېرته مونځ کې شک چې ما 3 رکعاته وکړه که 4 رکعاته مې وکړه نو که یو طرف ته ترجیح شو ورکولی که چېرته په غالب ګمان یو طرف ته ترجیح ورکولی شو نو بیا به خپل غالب ګمان باندې عمل کوي او باقي لمونځ به پوره کوي او بیا به د سلام نه وروسته به 2 سجدې کوي او که چېرته په غالب ګمان یو طرف ته ترجیح نه شو ورکولی نو بیا به بنا په کم رکعتونو کوي چې هغه یقین دی نو یو رکعت فرضاً 3 او 4 کې شک دی نو بیا به بنا په 3 کوي چې 3 مې کړي دی یو رکعت په بل کوي او د سلام نه به بیا چې مخکې 2 سجدې چې دی کوي نو دا د دې درس خلاصه شوه وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین جزاکم الله خیرا بارک الله فیکم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته